औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो रुनो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम तासु टोल बखवई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में खुशहाल लरा। नन तासु पे मख के څو आमाल बयानवल غواړم چې د هغې اعمالو په کولو سره خالق کائنات الله رب العزت خپلو بندگانو لا پورا یو قبول شوی حج او د عمرې ثواب ورکوي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک او فرمایل چې من صلی الغداة فی جماعت، کوم یو انسان چې کوم یو سړی سحر منځ په جمع سره وکړو، ثم قعد بیا کینستو، هلته هم ناست دی کینستو، یذکر الله د الله ذکر یې وکړو حتی تطلع الشمس، تر دې پورې چې نمر راوختو، ثم صلی رکعتین، بیا دوه رکعته منځ کو، یعنی نفل یو کو د اشراق منځ آیو کو. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې کانت له کا اجر حجت و عمرت، چې هغه د پاره مقبول حج او د عمرې ثواب الله رب العزت ورکي. او نبی علیہ السلام مبارک درې ځلو فرمایل چې تامتن تامتن تامتن، پورا د یو مقبول شوی حج او عمرې ثواب الله د خپل بنده ورکي. نو الله رب العزت ته مونږ لا اول خود سحر منځ په جمع سره کولو توفیق راکړي. بیا دا یو ډیر آسان عمل دی چې هلته سړی کینی مونږ نه پس جمعات کې او دا الله ذکر وکي، او بیا هغې نه پس چې نمر راوخیږي دوه رکعته مونځ د اشراق وکړي، نو الله رب العزت دله یو د مقبول شوي حج او عمرې ثواب ورکوي. دومره آسان عمل دی، الله دې مونږ له کولو توفیق راکړي. بل یو عمل دا دی، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې من مشیع الى صلاة مکتوبة فی الجماعت فهی کا حجتن، کوم یو سړی چې د فرض منځ د پاره جمع سره شریکی دو د پاره فرض منځ د پاره کور نه راغی، نو دلم الله پاک د یو قبول شوی حج ثواب ورکي. چې کوم یو کس ته کور نه اودس وکړي او د فرض منځ لا، یعنی مقصد دا ده چې جمعات لا فرض منزله جمع سره کوم یو کس جمعات لا راشي او جمع سره منځو کی، دغه کس لا الله رب العزت د یو قبول شوی حج ثواب ورکي. نو الله دې مونږ لا په جمع سره فرض منځ کولو توفیق راکړي. دریم عمل چې من مشی الى صلاة تطوع ای صلاة الضحى، یا کوم یو کس چې نفل منځ د پاره ورځې یا چټمم کور نه دی راغی جمعات له رزم زن نوافل جمعات کې ادا کوم، نو نفل لپاره هم څوک چې کوم دی راشي یا دی چاشت منځ د پاره دی راغی او چاشت منځ یو کو، نو دل فهیا کا عمرتن، نو په دې نفلونو کولو باندې الله پاک دله د یوې قبول شوي عمرې ثواب ورکوي. چې نفلونو منځ دپاره نفل کولو دپاره دی راغی جمعات لا، یا چاشت منځ دپاره دی راغی او د نوافل ادا کو او چاشت منځ یې وکړو، نو دله عمرې ثواب ورکوي. خو چې فرض منځ دپاره جمع سره کولو دپاره دی راشي او جمع سره منځو کی، دله یو قبول شوي حج الله پاک ثواب ورکوي. یو بل آسان عمل لی، رسول الله مبارک فرمائی چې څوک سحر پاڅي او ښه نظر باندې د مور و پلار د مخ ته وګوري، دلم الله پاک د قبول شوي حج او د عمرې ثواب ورکوي. نو الله رب العزت ته مونږ له د دې اعمالو کولو توفیق راکړي. ډېر آسان اعمال دي،
خو صرف مهنت غواړي چې انسان دا عمل وکي او ډېر اجرونه او ثوابونه الله ولا ورکوي. ها بل یو دا خبرم چې کوم یو کس باندې حج فرض وي هغه حج کوي. رسول الله مبارک فرمایي چې کوم کس باندې حج فرض یو د حج اونکی نو د خواخه دا کدا يهودي مرشي او کای شي مرشي. حج چې چا باندې فرض وي هغه به حج کوي. خدا خو یو ډیر آسان اعمال دي، غریب سړی هم کولی شي او مالدار هم کولی شي. نو الله دې موږ له خو کارونو کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.